حدیث مقصد دا شو چې د جمعې په ورځ کې یو لږ غونته کې ټیم دی مختصر شانته چې په دې کې یو مسلمان دعا کوي او اتفاقا په دغه ټیم کې د دا دعا راشي نو دا دعا به الله رب العزت خامخا قبلی او دا وخت چې دی دا ډیر لږ او مختصر وخت دی. اوس دا کم وخت دی چې دا دعا پکې قبلیږي نو اول خدا یاد کوي چې دا وخت الله رب العزت مبهم ساتلې د دې دپاره چې مسلمان د جمعې په ورځ کې په ټوله ورځ کې دعاګانې غواړي. بیا بعضې فقهای کرام فرمایي چې دا د دوو خطبو په منځ کې دا وخت دی. بعضې وایي چې نه ټوله خطبه کې دی او څوک وایي چې د مازدیګر مانځه نه وروستو دی. خو ظاهره دا ده چې دا د مازدیګر مانځه نه وروستو ټیم دی چې په دغه ټیم کې دا دعاګانې قبلیږي. او که په خطبو کې هم شي نو د خطبې په ټیم کې هم دعا کولی شي خو په زړه زړه کې. د دواړو خطبو په منځ کې وي نو د دواړو خطبو په منځ کې هم دعا کولی شي خو داسې اهتمام لاس به ورسره نه اوچتې به صرف په زړه زړه کې به پټه پټه مختصر دعا غواړي.